امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي په وو اشیاء د دنیا دا نظام روان دی چلیږي کدا وو خبره د دنیا نه لری شي نو دنیا الله تعالی ورانه یو پاغي کې به فقر الفقراء د فقراء او په فقر الله د دنیا دا نظام درول دی د دوانو جهانو سردار مبارک بچ دعا کوله د مشکات شریف حدیث ته اللهم انصر الاسلام بساليك المهاجرين اے الله د اسلام مدد د هغه فقیرانو ملنګانو صحابه په وسیله باندې او فرمایي چې ما پسې په دې صح وخت د مکه مکرمه په دې دور کې را روان دي دغه فقیران فقرا صحابه نبی علیہ السلام داغي په وسیله باندې د کامیابی او د فتح او د اسلام د نصرت دعا فرمایله ده الله دغه فقیرانو په وسیله باندې اسلام له مدد او بری ورکي معزز سامعين یو دو اعمال د تخیمه دا ځان سره یاد کړئ وخت دومره نه چې باغې کې ټول بیان ځای چې ډېر زیات قیمتي دي صحیح روایتو سره و دلائل قاطعه سره دا ثابت دي د رمضان اخیری عشره چې په هغه کې د ليله القدر د مندلو امکان دی خدای دې وړاندې ورته یو خبر وکم نو تاسو متوجه اوسئ لس خبرې دي د احادیثو کتابونو لیکلي دي چې لس اشیاء په لسو سيزونو کې الله پټ ساتلي دي دوه ورته بیان کوم دا اتبه د طبيعه د تفسیر دوره کې ان شاء الله العزيز بیان اسم اعظم دا یو نوم د الله جل جلاله دی د الله په نومونو کې چې کلم ته په دې دعا او سوال کې الله تعالی غ سوال او دعا قبلې ډار مستجاب الدعوات انسان ګرځي نو دا اسم اعظم الله په خپل نومونو او په تمام قران کې پټ ساتل دي د دې وجه ناراض دادې چې دا مسلمانان د قران کریم د تلاوت نه غافل نشي چې دی هر وخت د اوقات کې د الله د کلام سره په واسطه کې دویم ليله القدر الله تعالی په تمام رمضان کې پټ ساتل دي ولې د دې وجه نه چې دا امتیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هر شپې ډېر لوی قدر وکي چرته خطا نشي مستنه نشي سپت لګي تپش پګشتمه باندې د الله عبادت کې وغشپرونه وغه وښتمه تراغلی الله خاص فرزونه کوي نو هر شپه د ډېر قدرمند ده یو سجده دا اخیری عشره نه ده حدیث پاک کرا غلی دی وای دا په دې اخیری عشره کې چې یو سجده وکې ول سونه کې الله تعالی په یو سجده باندې لګای شپه او ورځ اخیری عشره کې شپه او ورځ کې چې یو سجده الله تعالی ته وکې ول سونه کې د انسان په عمل نامه کې الله لیکي او دمرته الله ګنام ختمي نو د فرض مون ډیر زیات خیال ساته د نوافل ډیر زیات خیال ساته د سنت ډیر زیات خیال ساته ځکه چې په یو سجده دونه انعام دي حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمای استقامت سره ویم چې تاسو به پوه شئ علی رضی الله عنه فرمای د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم امتی چې په دې اخیری لس شپو ورځو کې 2 رکعات نفل وکي تاسو دا 2 رکعات نفل نن کوي ښا چې چاله که خیری سورۃ القدر ورزي 2 رکعات نفل وکړو سورۃ القدر و پیره په یو رکعت کې وې او و پیره په بل رکعت کې وې انا انزلناه فی لیلۃ القدر دا سورۃ مبارک درځي تاسو لکنه نو دا په نفلو کې د ماسخوتانه تاسو وایي د دې څه انعام دي چې یو انسان دا نفل کی 2 رکعاته په یو رکعت کې
د سورت فاتحی د الحمد نباد و پیرے انا انزلناه فی لیلت القدر دا بشمارے او و پیرے دا غشان بیا په بل رکات کې انعام دا دی چې او یا زر ملائک بد دے انسان د بخانه او د حاجتونو د پاره د الله په دربار کې سوال کوي 70,000 ملائک او فرشتي با د دې بنده د بخانه او د حاجتونو د پاره د الله په دربار کې سوال کوي نو مونږ ټول حاجتمن یو که زنانه دی او که نارینه د خپل ضرورت لرو الله تعالی دې زمون ضرورت په دې نوافل او په دې عبادت باندې پوره کړي کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه ډیر جلیل القدر صحابی دی او عجیب او غریب روایت را نقل کړي صاحب خبر الدجال د دجال متعلق چې کوم روایات او احادیث دي کعب الاحبار رضی الله عنه فرمایلی دي د مبارک فرمایي تاسو توجه وکړئ کوم مسلمان امتی چې په اخیری عشره کې د ماسختن د مانځنه بعد یو مختصر غوندې ذکر وکړو څومره ذکر دی درې کرتی وی چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیره اسانه وظیفه نه ده درې پیره نو غافل وخت در نتیر نشي تسبیح لاس کې ساته کاؤنټر په لاس کې ساته نو د کلمې طیبین او اوچت ذکر کم دی درې پیری دا کلمه مبارکه اوی کعب الاحبار رضی الله عنه فرمای درې انعامات بول الله پاک ورکی اولنې انعام داري چې په پهلا ځل دی اوی چې لا اله الا الله الله پاک ما دې وبخ ما وبخلی په دویم ځل چې اوی لا اله الا الله اللہ پاک جل جلالہ فرمائی جنت میں اور لواجب کا سبحان اللہ و محبت و شوق سر ہوا ہے او بدریم زلبان چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چې دې انسان ته د جهنم نه همیشه د پاره نجات حاصل شو نو چې په درې کرته ذکر باندې دومره لوی لوی انعامات الله ورکي نو په ځل خبرې کول پکار دی وسوای بے ځای محافلو کې ناشته پکار دی په ډېر لوی غفلت کې د باز انسانانو نه د قیمتي شپې او ورځې تیر شي ځکه چې دا ډېر زیات قیمتي دي ډېر زیات قیمتي دي او د قیمت پته هغه چاته لګي چې څوک د الله د ذات عاشقان او محبین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه خلکو ته د قیمت پته لګي وایي چې دا شپې او ورځې براله تمیم داری رضی الله عنه فرمایي وایي صحابه کرامو بجړل چې خپل د برکتونو میاش را نه روانه ده مونږ ته مسافر کیږو او من خلق وایو روزه مسافر شوا دا روزه به بیا هم راځي خو ستا پته نه لګي ته مسافر به یو طرف ته روانې ګوره دا فقیران او درویشان دا داسې معانی کوي دا رازونه چیړي د علم باطن بیا به هم روزه راشي بیا به هم روزه راشي چې د کله نه الله په پرس کړې ده هر کال په خپل ترتیب سره راځي زمونږ پته نه لګي چې یو به او که به نه یو تیر کال پر رمضان کے والد سے دادا جی دی اللہ تعالیٰ غریق اور رحمت کی اغی موجود دا قضامرے دا پارے تیاری کو سا کال نشتا اغا ذمہ داری و منگا سر تکو کنا یو مستحب عمل لے لوی لوی اکابرین دا امت کئی نو اللہ پاک جل جلالہ دی منگو تاسو ټولو لا توفیق دا عمل را نصیب کی دا چند کلمات دی اللہ دا خپل عظیم رضا باعث وګرځي
دا اعمال کوئ د کلمې طیبې ذکر ډیر زیات کوئ سورۃ القدر چې کوم دی دا په نوافلو کې ډیر زیات وایي او دا شان علاوه د دینا د سورې فاتحې نه بعد سورې اخلاص وکړته دا یو بل عمل دی دا ټول په احادیثو کې راغلي دي چې د سورې فاتحې نه بعد وکړته سورې اخلاص انسان وایي په یو رکعت کې او دغه شان په بل رکعت کې و پیره د سورې فاتحې نه بعد سورې اخلاص وایي او بیا د سلام ګرځول نه بعد دی و پیره وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وکړته وایي نو د دې انسان او د جنت ته د تلو په منځ کې فاصله صرف مرګ دی دا فضائل دي اعمال دي الله تعالی دې په عمل کولو توفیق را نصیب کړي ان شاء الله العزیز موږ نه بعد با خپل ترتیب باندې چونکه ختم هغه بنن منګ نه کوو د دې وجه نه چې قزامري بکیږي نو تاسو چې کوم ملګری داسې ډېر اشد او شدید ضروری کار نه لري دا دومره بیان په فضایل باندې وشو په ترغیب باندې وشو او باقاعده د مانځنه بعد ایثار شي موږ پسې دعا پسې و متصل بیا دغه عمل کېږي فقها او په خپل کتابونو کې د دې یو ترتیب لیکل دي شامی بحر الرائق فتاوی عالمگیری نور ګڼ شمېر کتابونه دي موږ سره په سونو تعداد کې په حوالې پرتی دي او موجود دي او همیشه د پاره د اهل اسلام یو طریقه او عمل له خدا مسله یاد کړئ د دې مطلب دا نه دی چې غني بس ما دا 15 منځونه په جمع سره وکړو او زما د ټولو مرا قضا منځونه په دې راوړل او بیا به چې کم دی د غشان ګرځما نه هیڅ کله د دې دا مقصد او مطلب نه دی او نه دا چا بیان کړی دی او دا یو مستحب عمل لیک چا اونکو نو فرض هم پینې دي خو نقصان پکې څه دی چې یو سړی مونږ کوي او قضا مونږ کوي او په رمضان کې کوي او په اخیری عشره کې کوي نقصان پکې څه دی بس زمونږ د پاره د اسلاف دا دلیل دا کافی دی وما احبه السلف چې اسلاف کړي دي داسې خلق به درته وخم چې د علمیت په میدان کې د هغې نه وړاندې د څوک شته نه هغې الحمدلله دا معمولات کوي او که څوک یې نه کوي نو خپل طبیعت دی الله دې موږ له توفیق راکړي او په خپله هغه عقیده باندې چې د مشرانو اهل اسلام او د مشایخو نه موږ ته را روانه ده الله تعالی دې زموږ په هغې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي د دارالعلوم باندې موږ کار شروع کړی دی تقریبا کافی کار په هغې باندې وشو تاسو خپل دوستان که چېرې د هغې تماشه کول غواړي نو کول یم شی د دې طرف نه دا لار ورته ګیټ ورته کولو دی او په هغه طرف باندې تاسو راتلی شئ حسب توفیق زما د خپلو خاص کر د خپلو مقتدیانو ته او بیا ټولو مسلمانانو اهل اسلامو ته زنانو نارینو ته دې کې د چندې دپاره دعوت او وفیل دی دا کومه چنده چې موږ غونډو تاسو کوشش کوئ چې د 100 په دې سړی 100 روپۍ واچئ د 500 په دې سړی 100 روپۍ واچئ اسم ویړیا ثوابونه او اجرونه الله تعالی ورکوي نفل دا یو په اویاو باندې الله تعالی قبلای یعنی نفلی صدقه یو په اویاو الله تعالی قبلای او فرض دا چې کم دینو یو په اویا باندې دی او نفل الله د فرض په مقام باندې بدلای نو دې کې کوشش کوي تاسو حسب توفیق دا دوستان باقاعده دي کې موږ سره ډېره همدردي کوي الله دې ټول له جزای خیر ورکړي او څومره چې دا وسه سکې دی شو که یو بورې سیمټي اغستې شو مختصر یو ریړه شګې اغستې شو یو 100 روپۍ اچولې شوې نو دا ټول داسې ځای کې ثبت دي او همیشه د پاره و د انسان د پاره د اجر او د ثواب باعثي تاسو دې کې کوشش کوئ وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ چې الله تعالی رضا شي مشکلات هم الله تعالی ټول آسان کړي پریشانۍ هم الله تعالی ختم کړي مریضانو بیمارانو د پاره دعا وغواړئ چې الله تمام مریضانو بیمارانو ته کامل عاجل شفا نصیب فریدګل کاکا زوی عبدالاحد بیمار دی اسپیټال کې تکلیف ته وته ډېر دعا ورته وکړه درخواست را لېږلی که نورم چا ویلي که چا نم دی ویلې هغې ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی وله کامل عاجل شفا ورکړي او څوک قرضدارې دي د دې مبارکو شپو ورځو اخري عشرې په خاطر خدایه مولای کریمه
د پردي قرض د بوج اخلاص کې غیبی اسباب ول د خپل بادشاہي خزانو نه جوړ کې د ټولو ته په نظر د رحمت باندې وګوره د خپل قهر او د غضب نه مونږه بچ کې دا کومه اراده چې مونږ د نیکو اعمالو د پاره کړې دا یا نور او ورځ شپو کې کو الله په خپل جناب عالی کې دعا په مضافتن قبول کې عالم اسلام د په نظر د رحمت باندې وګوره د خپل قهر او د غضب نه بچو محفوظ ساتي څومره دوستان چې په اعتکاف کې ناشتي ټول ته دعا وغواړي الله ول د اعتکاف د آداب او توفیق ورکي په دې کې چې کوم اعمال کوي کاغه په حرمین شریفین کې دي که په بیت المقدس شریف کې دي او که په خپل مساجدو کې د اعتکاف تناستي الله توفیق ول د ډیرو نیکو اعمال سره د تلاوت او د ذکر اذکار ورکي ډیر ډیر استغفار ویلو توفیق ول ورکي د ډیر ډیر درود شریف ویلو توفیق ول ورکي ناس تو حاضرین او ناظرین ټول ته توفیق خدای د نیکو اعمالو د پاره د خپل رضا نصیب کې دریا او د دکلاوی د عبادت نه بچ کې څومره دوستان چې لري او نږدې ناراضي الله ټول قدمونه پتل د میزان کې د او مزمه کې پورې واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین سنت کوي